یاره جی زمونږ استاد یو څلورم اعتراض هم لري. هغوی وایي چې اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې نبی علیه السلام وفات شوی دی، دنیوي ژوند یې ختم شوی دی، خو اوس په قبر کې ورته حیات برزخي حاصل دی په تعلق د روح سره، او په دې مسله 37 احادیث هم شته. او هغوی وایي چې په دې باندې 37 احادیث هم شته په دې حیات برزخي باندې، او بیا هم د دې باوجود پنځپیریان هیڅ قسم حیات نه مني. د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ هغوی وایي چې پنځپیریان هیڅ قسمه حیات نه مني. الله اکبر کبیره. ستا استاز خو رښتیا د اعتراضونو خزانه ښکاري، او ټول اعتراضونه زما د خیال مطابق بے علم او عامیانه اعتراضونه دي. زه بار بار دا وایم چې زما دا ګمان نشته چې یو عالم به داسې اعتراض وکړي. زه وایم چې دا به ستاسو د طالبانو څه مسله به م جوړه کړي. خو خیر، یعنی ستا استاز دا وایي چې پیغمبر علیه السلام په برزخ کې ژوندی دی په حیات برزخي سره، خو په تعلق د روح سره، او 37 احادیث هم وایي چې په دې باندې شته، او بیا دا وایي چې پنځپیریان هیڅ قسمه حیات نه مني. حاشا وکله، دا یې ډېره بې تحقیقه خبره کړې ده. الحمدلله جماعت اشاعت التوحید و سنت لکه څرنګه چې تمام امت مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د حیات برزخی قائل دي، لکه څرنګه چې احناف د حیات برزخی قائل دي، لکه څرنګه چې علماء دیوبند د حیات برزخی قائل دي، دغسې جماعت اشاعت التوحید و سنت هم د حیات برزخی قائل ده. د تعلق د روح خبره به وروسته کوم. اول حیات برزخی من قائل یو که نه یو، که ستا استاد دا اعتراض کړي نو دا یې رښتیا ویلي دي، او که بې حقیقته خبره یې کړې ده نو اول دا واوره. زمونږه د جماعت اشاعت التوحید و سنت لوی کثیر التصانیف عالم شیخ مولانا محمد حسین نیلوی صاحب یو کتاب لیکلے دے الصراط المستقیم فی اثبات الحیات البرزخیت للنبی الکریم. درے حصے دے او 291 صفحے تقریباً دا سے ہوگا نا چھ 300 صفحے کتاب دے. دا 300 صفحے کتاب آغا پم دے لکلے دے نومی والا دا ورکڑے دے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قبر مبارک کے حیات برزخی حاصل دے. نو کستا استاز وی چې پنځپیریان وی چې هیڅ حیات ورته نه دی حاصل، نو دا 1 نمبر به حقیقت خبره ده. معلومیږي چې کتابونه یې نه دي لیدلي. دویم کتاب دی د نیلوی صاحب عقائد اهل سنت والجماعت علماء دیوبند اور مسئلہ حیات الانبیاء و سماع موتا. د هغې په صفحه نمبر 12 کې نیلوی صاحب لیکي ہم اہل سنت والجماعت کا حیات الانبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو مخصوص اور ممتاز حیات عطا فرمائی ہے، جو شہداء کی حیات سے ممتاز اور بلند و بالا اور ارفع و انفع، اوقع اعلی، اولا اقوا، ابقا اصفا ازکا ہے. بیا زمنگا بل عالم مولانا خضر حیات بکروی صاحب چې کله هم مخالفین د مناظرې نوم واوري نو په اشاعت کې د مختلفو مولیانو نومونه اخلي. افلانه د ما سره مناظرې تکینی، افلانه د ما سره مناظرې تکینی، افلانه د ما سره. خود د خضر حیات صاحب نوم هیڅوک هم نه اخلي، ځکه چې د څو ورځې مخکې ماله چا یو ویډیو وغږوله چېرته یو ملا و، هغه پکې ویلي دي غالباً چې چرته د ډی ای خان د طرف دی، ویلی دي چې زه په واضحو الفاظو وایم چې خضر حیات ته دی کمبوړی واچوي، خوله دې وله بند کي، کني ما سره د مولانا طیب مناظره وکړي. نو ما وی چې دا سړی په خپله خبره کې اقرار کوي
چې زه خضر حیات سره مناظره نشم کولی، نو ځکه د بل نوم او بل نوم او بل نوم اخلي. نو څومره خلک چې د مناظرې چیلنجونه ورکوي، نو د نورو غریبانانو زما په شانته د کم علمه خلکو نومونه خو اخلي، خو د خضر حیات نوم څوک په غلطۍ سره هم نه اخلي، ځکه چې خضر حیات سره مخ کېدل آسانه خبره نه ده. نو هغه مولانا خضر حیات بکروی صاحب یو کتاب لیکلی دی المسلک المنصور، صفحه نمبر 139 کی هغه لیکي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته حیات برزخی حاصل ہے، مگر یہ حیات نہ دنیاوی ہے اور نہ لفظ میت کے اطلاق کے منافی ہے. وہی چې سره د دې چې ژوندی دی برزخی حیات سره خو دا ژوند مرده کېدلو د اطلاق نفی نه کوي، لکه څنګه چې قرآن کې الله ورته اموات غیر احیاء وغیره ویلي. نو هغه هم دا لیکلی دي چې حیات برزخی پیغمبر ته حاصل دی او د تمام مسلمانانو عقیده ده. پنځپیریان خو لا پرېږده، هېڅوک هم چرګ هم د دې نه منکري نه دي، خو بشرط یې چې چا کتابونه پړاو کړي. بل کتاب دی ندای حق چې دا بره ما حواله درکړه، دا تقریبا پوره د دې نه ډک دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حیات برزخی حاصل دی. زمنګ د اشاعت نور کتابونه لکه جواهر القرآن سړی دی وګوري، جواهر القرآن کې ځای په ځای حیات برزخی اثبات لیکلی دی. نو چې څوک وایي چې پنځپیریان د پیغمبر د حیات د هر قسم حیات نه منکر دي، نو دا سړی د هر قسم علم نه خالی دی. زمنګ د مولانا خان بادشاہ یو کتاب دی الارشاد المفید لعلماء جماعت اشاعت التوحید، هغه کې هم دغه مسله لیکلې ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حیات برزخی حاصل دی او د حیات برزخی نه ما درته وایي چې څوک انکار نه کوي. بقي پاتې شوه تعلق د روح. نو تعلق د روح که څوک دا وایي چې قبر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک سره د روح داسې تعلق دی چې دا روح بقاعده جسم ته دوباره ورننوتی دی او د بدن ور سره ژوندی دی او تصرفات کوي، نو دا د تمام اهل اسلام د عقیدې نه خلاف خبره ده، ځکه چې روح به بدن سره د قرآن په گواهی باندې په ورځ د قیامت چې کله جسمونه الله دوباره راپورته کوي، په هغه ورځ باندې به دا جسمونه دوباره روح سره ملویږي. ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. خو که څوک داسې تعلق چې هغه غیر معلوم الکیفیت وي، داسې تعلق د روح بدن سره چې د هغې کیفیت نه دی معلوم، د هغې نه اشاعت التوحید و سنه نه بلکې ټول اهل حق منکر نه دي، البته منسوس یې نه ګڼي. تعلق د تصرف نفي کوي چې داسې تعلق د روح نشته چې ورسره بدن ژوندی شي، پاڅي، ګرځي، ګوري، ویني، اوري او خبرې کوي، خوراک کوي، تصرف کوي، ښه کوي، بد کوي. داسې تعلق د روح بدن سره نشته او د غیر معلوم الکیفیت تعلق نه څوک انکار نه کوي. لکه څنګه چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه مشهور عالم تیر شوی دی، هغه وایي اهل کمال تماشای نیستن، همت ایشان بعد از کمال تجرد از ابدان است نه تعلق به ابدان. هغه هم وایي چې د روح تعلق بدن سره نشته. علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 182 کی لکھی اما المیت فتعلق روحه بالبدن منقطع بالکلیہ. ابن داهو ستا استاد زی په زی باندې وایي چې د اهل سنت والجماعت د څلورو مذهبو کېدای شي ویلي وي یا ته وایي، نو دا ابن حجر لکه څلورو مذهبونو نه بهر سړی دی، چېرته کېدای شي چېرته لسم مذهب وله به وي ده. هغه وایي چې فتح الباری جلد 3 182 اما المیت فتعلق روحه بالبدن منقطع بالکلیہ، چې د روح تعلق بدن سره بالکل کټ دی، اړو شته نه. شاه عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی پارا اول صفحہ نمبر 146 کی لکھی تحقیق آن است کہ معنی حیات تعلق کی روح ببدن است و در قبر تعلق کی روح ببدن نیست، بلکہ بقای شعور و ادراک کی روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرمودند. نو استاذ با شاه عبدالعزیز ته هم پنځپیری وایي، که ورته اهل سنت نه به خارج وایي. هغه وایي چې تعلق د روح چې کله بدن سره وي نو سړی ژوندی وي. وی قبر کې چې کله یو ځل د بدن نه روح جدا شي، نو بعد از مفارقت از بدن
تعبیر به حیات فرمودند و تعلق روح به بدن نیست و در قبر تعلق روح به بدن نیست. وایي چې قبر کې د روح بدن سره هیڅ تعلق نشته، البته د روح چې کم ادراک و شعور دی هغې ته یې حیات ویلی دی. نو کیدای شي ستا استاد شاه عبدالعزیز محدث دهلوي پس هم ګډې وډې ووایي او همدغه شاه عبدالعزیز محدث دهلوي 2 سپاره 561 نمبر صفحه کې د یو اعتراض جواب کړی دی. اعتراض په چا دا کړی دی چې مراد تعلق د روح په جسد عنصري سره کوي، چې د روح تعلق جسد عنصري سره دی، نو دا خو د شریعت نه خلاف دی، ځکه چې د مړو احکام پې جاری دي، نو څنګه ورسره روح تعلق جسد عنصري سره شته؟ ځکه چې که جسد ژوندی وي خو بیا خو د مړو احکام پې نه جاری کېږي، جنازه یې پې ولې کېږي، خاورو کې ولې خښئ. او که چرې د روح ادراک و شعور ته څوک ژوند وایي نو دا خو هر مومن ته حاصل دی. هغه بیا په جواب کې څه وایي؟ حیات شهدا به معنای تعلق ارواح به ابدان است برای استفای لذاته که موقوف بر آلات بدن است، نه تعلق ارواح به ابدان سابقه. هغه وایي چې د شهیدانو چې کم تعلق د روحونو بدنونو سره دی دا د دې دپاره الله د بدن سره تعلق جوړ کړی دی چې د بدن په ذریعه باندې د جنت میوونه خوندونه واخلي. خو وایي چې دا تعلق د روح چې کم بدن سره دی وایي دا دې بدن سره نه دی، دا چې کم خاورو کې نه خښ دی، بلکې نه تعلق ارواح به ابدان سابقه. دا زاړه بدنونه چې کم دي چې جسد عنصري د خاورو قبر کې خښ دی دې سره یې وایي چې تعلق نشته. امام علوسی رحمت الله علیه د 14 رکوع الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف د دې لاندې هغه لیکي تعلق الروح بالبدن مردود. وایي که څوک دا وایي چې مرګ نه پس د خاورو په قبر کې د بدن سره د روح تعلق شته، وایي دا خبره مردوده ده. نو ته ماته ووایه چې ستا استاذ به علوسی رحمت الله علیه متعلق څه وایي؟ انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مشکلات القرآن صفحه نمبر 13 کی لکھی در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست بلکه بقای شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرمودند. وی چې قبر کې د روح بدن سره هیڅ تعلق نشته او روح کې چې کم شعور ادراک دی هغې په وجه ورته خلک ژوندی وی. نو ته به د انور شاه کشمیری متعلق څه وایې؟ قاسم نانوتوی رحمت الله علیه جمال قاسمی صفحه 13 کې او دغه بل کتاب د آب حیات صفحه نمبر 167 کې هغه لیکي بعد موت نہ ارواح شہداء کو ان ابدان کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے اور نہ ارواح مومنین کو. وہی چې د مرگ نہ بعد نہ د شہیدانو د خاورو والا بدن سره تعلق پاتی کیگی اور نہ د مومنانو د روحونو تعلق پاتی کیگی. قبر کې چې کم خاورو کې خخ بدن دے دے بدن سره د روح وی هیڅ تعلق نشتا. علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ المورد الفرسخی صفحہ نمبر 108 کی لکھی روح عالم ارواح میں پہنچتی ہے یہاں قبر میں نہیں ہوتی. وہی روح عالم ارواح تزی یا پا علیین کی وی یا پا سجین کی وی، مسلمانانو والا پا جنتونو کی وی او د جہنمیانو والا پا جہنم کی وی، خاور و قبر کی نوی. نو تب تانوی سے ابتسوائی نو خبر میں دا وکڑا چې د روح تعلق جسد انصری سرا په دې معنی باندې چې آغا ژوندی شي داسې تعلق نه شاه عبدالعزیز منی، نه امام علوسی منی، نه انور شاه کشمیری منی، نه قاسم نانوتوی منی، نه اشرف علی صاحب تانوی رحمهم الله. دا یو عالم هم د اکابرینو د مشرانو، دا یو ابن حجر اسقلانی مجدد الفسانی دا هیڅ یوی نه منی. او دا سے تعلق د روح بدن سره چې هغه د نصوص سره تعارض نه لري نو دا سے تعلق مشران منی. ما د تووی چې د ژوند والا تعلق نه منی چې دا روح بقاعده قبر ته واپس راغلی دی ورنه نوتی دی او دا مرده بقاعده ژوندی دی، خبرې اوري خبرې کوي، دنیا سره تعلق دی، دنیاوی ژوند دی. دا سے تعلق د څومره حوالې مې چې درکې دا خلک وایي چې دا سے تعلق هرگز د روح
قبر والا بدن سره نشتا، بل بدن الله ورکی جسد مثالی هغه سره تعلق، او هغه سي تعلق چې هغه تعلق معارض نصوص سره ني دا مشران بني، لکه غیر معلوم الکیفیت تعلق نه منګ منکر نه یو خو منصوص نه ګڼو. ګوره چې کم تعلق شته هغه دا دی. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه محدث دهلوی تحفه اثنا عشریه صفحه نمبر 382 نه 19 مخکې همدارنګې بله لکه په بلې چاپې کې 551 صفحه راځي، هغه لیکي بلکې آن تعلق شبیه است بتعلق کے عاشق بمعشوق یا مالک بمملوک یا صاحب خانہ بخانہ. وہی چې دا قبر کې کم بدن پروت دی د سره د روح صرف داسې تعلق دی لکه د عاشق معشوق سره تعلق وي. عاشق معشوق کې دننه ننوتی خو نه وي که نه، بهاري خو یو تعلق وي چېرې دا هغه پلانکی پې ګران دی. او د مالک مملوک سره لکه مثال ستا یو پټی دی، ستا یو دکان دی په پېښور کې دی یا په اسلام آباد کې دی، نو ستا هغې سره لرې نه تعلق دی، یاره مالک او د مملوک تعلق دی. یا لکه سړی د کور سره د سړي تعلق، کور دیوالونه د کور خانه، نو که ته تېنه بل ملک ته لاړ شې هم دا یاره دا د فلاني کور دی، داسې تعلق چې یاره دا د پلاني روح بدن دی، یاره دا بدن د هغه روح دی او دا روح د هغه بدن دی، دا تعلق شته. دې تعلق نه دا مراد نه دی چې ورننوتی دی ژوندی دی او تا ویني او دغسې ژوندی دی او هغسې لکه دا خلک چې دوی ګمراه کوي. دا ګوره اسلام مړو ته صرف دا حق ورکړی دی چې خلق ورته دعا وکړي او د دې نه عبرت واخلي. اسلام خلق ژوندي خدای ته ودرئ چې تاسو د ژوندي خدای عبادت وکړئ. هیڅ قسم قبرستانونو د قبرونو عبادت او هغوی ته ښکته پورته کېدل او په هغوی تاوېدل اسلام نه دي ښودلي، دې نه یې منع فرمایلې ده. نو کم خلک چې اوس په دې باندې زور ورکوي چې د روح بدن سره داسې تعلق دی او داسې تعلق دی او داسې ژوندی دی او داسې اوري او داسې، دا دې دپاره وایي چې دا مخلوق دې قبرونو ته دا خلک ودروي لکه څنګه چې یهود و نصارا او هندوان غواړي. بهرحال ما په دې مسله باندې د حیات النبی په مسله کې ښه تفصیل بیان کړی دی، چاته پکار وي هغه دې واوري. دلته خو زه صرف ستا د جواب مختصرا یو څو خبرې تاله جواب کې کوم. علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ حیات طیبہ جیل نا صفحہ نمبر 11 صفحہ نمبر 12 آغا وہی چې ہاں اس جسم سے روح کو قدیم تعلق کی وجہ سے ایک گونا تعلق خاص ہوتا ہے، جیسے آدمی کو اپنے گھر سے یا کپڑے سے، وہ گھر اور کپڑا اس سے مفارق ہے لیکن اس سے تعلق ہے. مخکلی کی پس اس جسم عنصری کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں رہتا. وی چې دا روح په دې بدن کې ډېر وخت تیر کړی دی، د هغه وخت تیرولو د وجې نه یو قسم تعلق یې د بدن سره شته چې یاره دغه بدن کې فلانی روح اوسېدلی دی. لکه د سړي کور سره یا کپړې سره تعلق وي، وایي چې کپړه او کور خو سړي نه جدا وي، سړي کې دننه نه وي، خو لکه څرنګه چې کپړې سره تعلق دی د لرې نه چې کله کپړه وباسي کله کور پرېږدي، نو همدارنګې جسم عنصري هم چونکې دې روح سره ډېرې شپې اړولي دي، نو یو تعلق یې دی زړه کې یادېږي چې یاره هغه بدن و هغه ځای کې مونږ اوسېدو وغیره وغیره. همدا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ملفوظات حصہ چہارم ملفوظ نمبر 825 صفحہ نمبر 514 کے لکھی، اور اس جسد عنصری کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایسا درجہ ہے جیسی کوئی رضائی اتار کر رکھ دے اور دوسری اوڑھ لے. اب چلنا پھرنا تو دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے مگر ایک گونا تعلق اس سے پہلے والے سے بھی رہتا ہے. وہی چیز جسد عنصری سره د روح صرف داسې تعلق ته لکه سړی چې یوه کپړه یا یوه جوړه یا یوه بړستن وباسي بله بړستن او بله جوړه واغوندي، نو اوس خو ګرځي په بلې جوړې کې، خو وختنۍ جوړې سره هم یو نمانه تعلق وي چې دا هم د فلاني ده، نو صرف دومره تعلق وي د روح دی. او دې تعلق نه هېڅوک منکر نه دي، او دا کم چې دوی ثابتوي او د عوامو په مخ کې یې ویلی نه شي هغه هېڅوک نه مني. هغې ټولو خلکو نفي کړې ده چې ما د له حوالې درکړي. علامه شبیر احمد عثماني خو پېژنې چې دیوبندی عالم دی کم، هغه فتح الملهم جلد 3 صفحه نمبر 421 کی لکھی، فإن لروحه صلی اللہ علیہ وسلم اشرافا علی البدن المبارک المطیب
اشراقا وتعلقا به وبدنه في زريخه وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولم يفارق الملأ الأعلى فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض. وی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روح چې ده دا په بدن مبارک باندې د لارې نه یو پړق ده، پړق دا روح په بدن کې او په قبر کې نه ده، بره نه یو پړق ده چې کله څوک سلام په واچي نو هغه د سلام جواب څنګه ورکوي، دا روح څنګه الله واپس کوي. وی دا روح داسې واپس کوي چې روح د الله په ذکر او عبادت کې په برزخ کې مشغول ده، فرشتوی ولا اطلاع ورکی چې فلانی در باندې سلام اچولې ده، نو هغه د هغه ذکر عبادت نه دې طرف ته متوجي شي، دې ته رد روح وي. وی چې هغه ملأ اعلی نه رجدا کیږي نه روح، داسې نه ده چې قبر ته راشي او بدن کې نه نوځي هغه ورته وعلیکم السلام وی بیا ته لاړ شي، نه داسې نه ده ګلونو. فلینظر الی الشمس فی علو محلها وتعلقها وتاثیرها فی الارض. وی چې د مر وګوره بر اسمان کې په من کې دنه خو نه ده کنه، خو لارې نه منګه سوځي یو پړق په منګه پروت دی. دغسې دا روح چې کم دی باره اسمانونو کې جنتونو کې الله وسی اغزه کې ولا ځای ورکړی دی، اغزه نه په بدن باندې یوه پرتو یو پړق یو اثر دی، یو توجه ده. عجیبه خبره ده ما په حیات و ممات کې دا خبره کړې ده چې منګه د پیغمبر روح مبارک جنت کې منو او دوی د خاورو په قبر کې منی، نو دوی زیات د پیغمبر منون کې شو که منګه زیات. منګ وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک جنتونو کې دی، دوی وایي چې نه خاورو په قبر کې. الله اکبر. نو تړ زیات منون کې شوي، ته ډېر قدردان شوی او که زیات قدردان شو. او بیا خلک څه وایي چې د منبر او د کور په منځ کې ځمکه چې دا جنت دی. وی جنت کې ژوندي اوسېږي وروره، نو که ورته چې جنت کې قبرونه وي. الله اکبر. ارمان دی چې ستاسو مشرانو لږ سوچ کولی، ضد او عناد او بغض نه کار نه اخیستی. خیر، رد الله علیه روحه دا فتح الملهم عبارت کې هم تیر شو چې کېدای شي چې ستاسو استادان خو بس دغسې شیان دي چې وایي چې ګوره دم ویلي دي چې حتی یرد علیه السلام رد الله علیه روحه، ګوره روح ورته را واپس کېږي. نه ګلونو داسې نه را واپس کېږي لکه ته چې وایې. څنګه را واپس کېږي واوره. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 143، ملا علی قاری مرقات جلد 3 صفحہ نمبر 12، شیخ الہند دیوبند لمعات التنقیح صفحہ نمبر 48، انور شاہ کشمیری دیوبندی فیض الباری جلد 2 صفحہ 65، اشرف علی تانوی نشر الطیب صفحہ نمبر 239، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آب حیات 206، اور زمنگا مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 10 صفحہ نمبر 516، احسن الفتاوا د مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ چې زما استاد محترم دی د تخصص جلد 4 صفحہ نمبر 192 کې دی ټولو اکابرینو څه شی لیکلی دي چې روح د الله په مشاهداتو کې مستغرق وي، په برزخ کې په جنت کې الله طرف ته متوجی وي، لکه څنګه چې پیغمبر په دنیا کې الله دین طرف ته د الله د ذکر فکر طرف ته متوجه وو. نو کله چې هغه د الله په مشاهداتو کې مستغرق وي، نو چې څوک سلام واچوي نو اغزه کې جنت کې د ذکر او د فکر طرف نه د سلام طرف ته متوجی شي، نو دې ته رد روح ووي، یعنی دا روح را واپس شي د ذکر او عبادت نه سلام طرف ته. داسې نه چې بدن ته ورنه نوځي. دا مشرانو کتابونه وګوره و د الله بندگانو، دا خو پنځپیریان نه دي کنه. دا خلک به کم وخته پورې تاسو غولوئ، کم وخته پورې به دا دوکې ورکوئ. نو بقي دا خبره چې اجماع د امت شوې ده. امام بهقي رحمت الله علیه وی چې په دې باندې کتاب لیکلی دی. امام بهقي د ابن فورک شاګرد دی، ټوله دنیا په دې خبره ده. امام بهقي حیات الانبیاء باندې کتاب لیکلی دی او دا روایت چې کم بهقي راوړی دی ابو یعلا هم راوړی دی، مسند بازار هم راوړی دی. خو زمونږ استاد محترم مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله ازالت الریب صفحہ نمبر 423، گلدستہ توحید تبرید النوازر صفحہ نمبر 184،
دل کا سرور صفحہ نمبر 174. مفتی محمد تقی عثمانی درس ترمیزی جلد 1 صفحہ 71. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ جلد 1 صفحہ 260. عجالہ نافعات شاہ عبدالعزیز صفحہ 7. دی ټول علماء لیکلی دي چې امام بیهقی ټول کتابونه ابو یعلا مسند بازار دا د دریم طبقی کتابونه دي او د دې روایات معمول بها نه دي او د دغو خلقو د بیهقی د ابو یعلا مسند بازار خلاف اجماع شوی دا چې د دوی هیڅ یو روایت هیڅ یو خبره به څوک په عمل کې نه راولي چې تر څو پورې د طبقه اولا او طبقه ثانیه د کتابونو نه خبره ثابته نه وي. نو دا روایتونه په طبقه اولا او ثانیه کې نوم قدرې نشته. الانبیاء احیاء فی قبورهم یرزقون یا یصلون په دې باندې زما مرګ او ژوند کې تفصیلی بیان شته دی. څوک اوري وادي وري او که څنګه جوابي کولی شي په ادبو کې دنه دی جوابو کې د کنځلو خبرې نه دي دا او نه دې باندې څه کار کي او بلکې دا خبره چې څلورو مذهبونو د احنافو سړی د څلورو مذهبونو حوالې صفحې خو دې واورېدې چې دا کم خلکو نومونه ما واغستل دا څلورو مذهبونو کې دنه خلک دي. دیوبند سره تعلق لرونکي خلک دي، امام شافعي مسلک سره تعلق لرونکي خلک پکې شته. دوی ټولو حوالې دې واورېدې چې دا تاسو د خبرې نه خلاف وي چې تاسو کم تعلق یادوئ، تاسو کم ژوند یادوئ، هغې نه خلاف. او په دې باندې مې دله درکړې چې حیات برزخی اشاعت والا منی کتابونه یې ډک دي. لږ یوه فتوای علماء بلد الحرام مو واورئ. دا د عربو د علماو عقیده ده. 455 نمبر صفحه کې فتوای بلد الحرام کې لیکي ولم تعد الیه روحه لیسیر حیا. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته روح مبارک داسې واپس نه دی ورغلی چې هغه پې ژوندی شوی وي د دنیا په شان. وبذلك يعلم وی چې همدې نه پته لګي انه قد مات کما مات غیر ممن سبقه من الانبیاء. وی د همدې نه پته لګي چې هغه مړ دی لکه څنګه چې نور انبیا مړه دي. نو آیا اوس به د عربو علما ته مماتیان وایي، ابوبکر صدیق ته به مماتی وایي او د صحاح سته مصنفینو ته به مماتیان وایي؟ هېچا هم نه دي لیکلي چې بابو حیات النبی صلی الله علیه وسلم. هر سړي لیکلي دی بابو وفات النبی صلی الله علیه وسلم. هر سړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وفات باندې باب تړلی دی. نو به هر حال کله کله دوی وایي چې یاره انبیا ژوندي دي او پنجپیریان یې ژوند نه مني. نو موږ تاسو ته وایو چې العلماء ورثة الانبیا. دا حدیث خو صحیح دی، منئ که نه منئ؟ ستا استادان یې مني که نه مني؟ العلماء ورثة الانبیا وایي علما د انبیاو وارثان دي. نو په ایمان وایه چې نبي مړ نه وي ژوندی وي د هغه ته وارث جوړېدی شي؟ نو بیا خو ځان ته وارثان د انبیاو مه وایه، داسې وایه چې موږ غاصبان د انبیاو یو. په ژوند مو تېنه دغه خپل مسند راغستی دی او په منبر او په محراب کې ولاړ یو. او که چېرې وارث وي نو وارث وایي دې ته چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات شو د وفات نه پس وراثت ثابتېږي. نو بهرحال الله ته وګورئ، خپلو کتابونو باندې نظر واچوئ. ستاسو په کتابونو کې هم دغه خبرې لیکلي دي چې کمې خبرې نیلوي صاحب یا چا لیکلي دي د تحقیق په بنیاد. اکابرینو پسې بد رد مه وایه. دا د سونو کتابونو حوالې چې زه په هر سوال جواب کې تاسو له درکوم دا د دیوبند علما دي. دغه نظریه ده. کم وخته پورې به عوامو له دوکه ورکوئ، کم وخته پورې به پنجپیریانو پسې بد رد وایه. پنجپیریان په دې کې کامیاب شوي دي. اوس عوام په دې پوه شوي دي چې دا پنجپیریان چې دي دا هغه خلک دي چې دا حق خبره کوي. خلک قرآن طرف ته راغواړي. د جیبونو غله نه دي، د خلکو د حلواګانو غله نه دي، د خلکو کورونو ته نه ننوځي، پردې او د سطر تلقین کوي خلکو ته. خلک اوس پوه شوی دی چې اشاعت والا حق پرست علما دي. نو بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن چوری تلے آئے گی. د الله بنده چرته خو به خامخا سړی کېږي. نو پکار دی چې سړی شي. بدې ردې ما ته وایه او ما دې ستا استادان وایي. زمونږ د اشاعت علما داسې نه دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.